قرض د پښتون وطن څنګه یې ادا کړم په مینا کې لونګ ملنګ واخلا. د څونه مودې راسې د خښتو په پټۍ کې کار؟ یاره تقریبا کالو شو. نو دا خو ستا لاس او خپې دواړه دغه دي که نه صرف د ملا مسله دی؟ یاره زما خپې معذوره دي به چې دې نه دا څونه عمر سیوا کېږي که نه نو دونه دا بله خپه هم کمزوري کېږي. خو دا ده چې بس خپل همت کوم. دې سره خو به ستا بدن ډېر زیات زور دی چې ته ځې که نه؟ یاره سار چې راپاسم بالکل وجود خبرې کوي. دا راته ووایه چې مخکې به دې څه کار روزګار کوو؟ مخکې مې ټیلري کوله. نو ښه درځي وې؟ ښه درځي نو هغه دې پرېښوده؟ هغه مې داسې پرېښودو چې ښار کې کوڅه په کوڅه زه وګرځم ما ته چا کور نه راکوم. ولې؟ دوکان میلاوېدو ما ته ته به چاله څه پیسې ورکړي. خو لکه کور نه میلاوېدو په دې وجه مجبوره شوم دې بټۍ ته رالم. دې ټیکهدار ته چې رانه ما یاره کور مې نشته. نو هغه داسې سوچ ویوړو چې خدای پاک او زه څوک یم دا خو ټوله خرکاري ده. نو هغه ما ته عزت ته یې څو میاشتې ګزاره وکړه. او که یو ماشین او داسې دوکان درته میلو شي واپس درځېتوب له ځې؟ یاره زه هم داسې چې دا مزدوري ډېره سخته دا خو سړی خوري سم. بلکل لکه څنګه چې دا خاورې خوړلی کېږي دې ګرونه داسې انسان هم خوري. انعام بال بچم لري په دې سختو چې مجبوره شو په سرور شوې چې ووایي چې ورسره ودرېږو. زما ورور تپوس نه یې کړی پردي به څوک. خلک ولې سخت شوي دي انعامه؟ دا ګوره دې خلکو کې دین ختم شوی دی. دین ختم دی چې کله دین ختم شي بې اتفاقي راشي. بې اتفاقي بیا چې کله کور باندې راشي که نه نو بس بیا هغې سره محله محلې نه په خلک به خاورې له ځي بیا هم د خدای یاره نشته یاره. نو بس یو ورځ خو به ځو. بلکل ستا سختې به مې یو ځل معاف شي. یاره زه الله تعالی نه په دې باندې ډېر راضي یم که نه چې لکه الحمدلله داسې دا هم کار دی زه پرې ډېر خوشحاله یم. که لږ دی که ډېر دی بس خپلو بچو سره په خپل کور کې. خو ګوره لکه زه هم په دې باندې ډېر سخت ویم موږ د انګو یو که نه زه یم که زما دا وروڼه دا ویډیو ګوري که نه نو انعامه راپاوسي مشکله ده. خو دلته کې چې کوم سړی همت نه میلي رب ذوالجلال هم هغه سره مرسته کوي. وګورئ په لاس کې د تاریخ د جبر تبرتا مړ شو د بې ننګه پښتنو سره په ننګ ملنګ غاړه کې مې پروت دی لکه قرض د پښتون وطن څنګه یې ادا کړم په مینا کې لونګ ملنګ. او مزدوران د ښار په چوکونو کې ناست دي او دا ټول خپل تیاره مستقبل ته حیران دي. او ریاست دی چې ناخبر او ریاست دی چې بې غوره. بویه چې څوک بیا راواخلي دا کچکول او دا رباب بویا چې په دې کوڅو به راشي په غورځنګ ملنګ ورک اسلام آباد شه غټ غټ خلک په پیسو اخلي سرو سپینو بدل نه کړو په رنګ دا غنم رنګ ملنګ خلک څه هوښیار دي د لمبو په سوري خوب کوي نشتا پرنا پسې د مینې یو پتنګ ملنګ واخلا ویل کېږي چې ریاست په شان د مور او پلار وي د هر وګړي به تپوس کوي خو افسوس ریاست نه تربور جوړ دی.